أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. در رمضان میاشت را روانه ده، الحمدلله چې بیا خدای پاک راوسته. ډېر د خدای فضل او د الله کرم. او نن د شعبان چې د شو قدر میاشت ورته وایي د هغې یو کم دېرشمه ورځ ده. که بېګاله میاشت ښکاره شوه نو سبا به روژئ، او که بېګاله میاشت ښکاره نه شوه نو بیا به بل ورځ یقیني روژئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان متعلق به صحابو ته ډېر لوی ترغیب ورکو او فرمایل به وی د رمضان د پاره د شو قدر د میاشت خیال وساتئ. ګوره دومره د شو قدر میاشته ګوره، ولې چې د شو قدر میاشت معلومه شي نو بیا رمضان اسان دی. که چرته میاشت ولیدې شوه خو ډېره ښه ده، که ونه لیدې شوه نو د شو قدر به دېرش پوره کې نو بیا به د رمضان روژې نیسي. رونو د رمضان دا میاشت برکتي میاشت ده. د الله د طرف نه د خپلو بندګانو ته، چونکې دا دنیا د امتحان ځای دی، نو الله د بندګانو سره ډېر زیات احسانات کوي او په د خپلو بندګانو خپل خصوصي رحمتونه راوروي چې دا دنیا خودی د امتحان ځای، چې ته د الله تابعداري کې او که نه کې. یو خوا شیطان دی، نفس اماره دی، دا نفس چې ورته مونږ وایو دا سړی ګناه طرف ته راکاږي. بل طرف ته الله پیغمبران را لیږلي دي، کتابونه نازل کړي دي، او د خپلو فضلونو د کرمونو څیزونه مونږ ته ښوولي دي. دین یې راته آسان کړی دی چې که شیطان او نفس د خطا کی دا طریقه استعمال کا چې زه در نه راضي شم. راته آسانه کړی دی. لکه یو انسان دی، هغه په سکول کې پرچه ورکوي. اوس که ده دا پرچه ښه ولیکله او دی پاس شو کامیاب شو، او که پرچه خرابه ولیکله او دی ناکام شو برباد شو. د قرنګ دا دنیا، لیکن استاد شاگرد ته پرچه نه ښیي او الله پاک مونږ ته پرچې ښوولې دي. بیا د امتحان په حال کې چې کم خلک نگرانان ګرځي، هغه چې کم څوک نقل ته ونه کي نو هغوی چاته سوال جواب نه ورکوي چې ته ورته وایې دا ما ته وښایه. لیکن الله پاک بیا هم په دغه امتحاني حال کې مونږ سره نرمي کوي، مونږ ته زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي. مونږ ته خپله پرچه که بیا هم ته مونږ سوال کوو چې الله مونږ ته دا خپله پرچه وښایه، وایي ښه درته مې وښوله. که بیا ته مونږ سوال کوو چې الله دا سوال م غلط ولیکه، اوس غلط سوال چې ولیکې خو پرچه دې برباده شوه، الله وایي ښه غلطه ده، ښه دا بدله زه خط به کم صحیح ولیکه، صحیح م راته ښایي. دونه مهربانه دی. دقه د رمضان دا میاشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای بندگانو، ای زما امتیانو، که تاسو د رمضان د میاشتې د برکتونو د رحمتونو نه خبر شوئ نو وی ارمان به وکئ چې خدایه د کال 12 میاشتې مونږ له رمضان کا. ارمان به وکئ چې خدایه د کال 12 میاشتې د رمضان روجې وي او ما نیولې وي او ما پې الله خوشحاله کړی. دا رونو د برکتونو میاشته، دا د رحمتونو میاشته، دا میاشت د عبادت میاشته، دا د الله د رضا میاشته. الله خوشحاله کې، الله راضي کې. زما قسم په خدای چې الله په مونږ کومې مهربانۍ دي او د الله مونږ سره کوم احسانات دي، خو مونږ ډېر مست یو، مست ښکلي شکلونه یې راکړل او بیا مونږ یې مسلمانان پیدا کړو. مونږ له ایمان راکړو
او بیا خاص په مونږ باندې زمونږ د پاکستان په مسلمانانو بیا په دې صوبې والا مسلمانانو په خدای مې د قسم خصوصي احسانات دي. د استاذه ملیشیا نه راغله پرون بیګاره ورسېده هلته لاړو وګرځېدو ډېر ښکلي جوماتونه دي عالمان دي پکې خو زه راته حقیقت خبره کوم چې د هغې د جوماتونو امامان زما د دې مسلمانانو عوامو برابر هم نه دي په علم کې هېڅ نه خواران نه دي خبر بس مخکې د خپل منځونه کوي مدرسې شته سکولونو کالجونو کې اسلامیات ورته ښیي خو داسې نشته لکه څنګه چې زمونږ دی الحمدلله زمونږ خو امي سړی یم چې د خپل امام د جومات تقریر د خطبې ویني نو د هر څه نه خبردار دی د هغې خو ملا ته هم دا پته نه دی نو پاک ملک دی شکر دی سوچه ملک دی خلک یې ښه خلک دی زنانې دیندارې زنانه دي د پردیا چی شته خو دا خو زمونږ په دې ملک کې په اسلام آباد کې او په لاهور کې څه ناڅه دا بې ستري او بې پردګي شته لیکن عموما زنانه په اسکاف کې ګرځي پلیت ملک نه دی خراب ملک نه د مسلمانانو ملک دی لیکن ما وی چې خدایا مونږ له کوم ملک راکړی د پاکستان غوندې نعمت دی راکړی مونږ له چې د کومه صوبه راکړی د پښتنو نو بس ما وی دا جنت دی بس په دنیا کې جنت دی رب العالمین زمارونو په مونږ ډېر لوی احسانات دي خو مونږ ډېر ناشکره یو او دې لږ ژوند کې دا د دنیا دا د 20 ورځو د 30 ورځو ژوند زه ورته 20 او 30 ورځې وایم د دې نه هم کم ژوند دی دې ژوند کې مونږه الله راضي نه که مونږ مستي وکړه مونږ د خدای نه یریږو نه په خدای اوس راته یو ملګري خبره کوله اوس لږ ساعت مخکې زمونږ د جمع ملګری د جمعې وی بعضې خلک دي زمونږ په دې نږدو علاقو کې راته وایي زه نوم نه علم د ځای وی روجو پورې ټوقې کوي چې دا روجو ته پکې لا څه ضرورت دی دا روجه پکې څه شی دی دا خبره او روجې نیسیم نه دي ځان ته مسلمان مې مسلمانان او موږ مسلمانان دې روجو ته پکې ساجت دی د خدای وی روجو ته ساجت دی مې بیا به وایي چې د خدای مونځ ته وي دقه م وایي نه مونځ کوي نه روجې نیسي وایي دقه م وایي چې د خدای دې مونځ ته ساجت دی د خدای روجې ته ساجت دی سبا به د خدای زکات ته ساجت دی بل به د خدای صدقې ته ساجت دی بل به د خدای عمرې ته ساجت دی بیا به د حج ته ساجت دی بیا به چې دا مونږ ذکر کوو دې ته د خدای ساجت دی بیا به درود شریف وایي دې ته د خدای ساجت دی بیا به چې د مسلمانۍ ته د خدای ساجت دی د خدای خو هېڅ شي ته حاجت نشته په خدای قسم که زما اسلام ته یې حاجت شته حاجت خو زما دی ضرورت خو زما دی دا دنیا خو د امتحان ځای دی حاجت زما دی د خدای نه دی ما ګوري چې ته زما تابعداري کوې او که نه کوې ما ګوري چې مال ما درکړه زما په نوم پکې پوټې غوندې د ماشي د خپې عمر ورکوې که نه ورکوې ما ګوري چې ښکلی وجود مې درکړم ما ته دا تندې دا خشته مخ په دې ځمکه لګې که نه لګې ما ګوري چې زما دپاره په ځان لوږه تنده تېری او که نه تېری ما ګوري چې زما په حکم زما کور له ځې او که نه ځې ما ګوري چې زما په حکم زما د محبوب ملاقات له ځې او که نه ځې ما ګوري چې دا ما کوم مال درته درکړه نو خپلې کونډې له دا نه خدای وایي ماله راکړه د هغې دا مطلب نه چې مونږ یې خدای له عیاذا بالله ورکړو چې الله والا ته ورته محتاج یې خدای محتاج نه دی ان الله هو الغني الله خدای چاته ساجت دی دا خو مونږ ټول منو زمونږ ایمان دی ما ته وایي دې کونډې ترور له دې ورکړه ما ته وی دی رو خور لدی ورکا دی رور لدی ورکا ما ته وی دی زوم لدی ورکا ما ته وی دی رور لدی ورکا ما ته وی دی گاونډي لدی ورکا دی غریب ل ورکا دا ورکا دا مداسه شو لکه چې مال دی راکړي دا خدای امتحان دی اوس تر باندې خدای خپل قهر او غضب نازل کړي کبر جن بیا مسکه اوس تراونی سی ورشه شفا ته ورشه مریضان پکې داسې پراته دي داسې مریضان په خدای مې د قسمی وی شپېته لکه او یا لکه روپۍ راوړه نو ستا اپریشن به کېږي ورنه نه کېږي ورشه دا لاهور ته لاړ شې شوکت خانم اسپتال ته د پېښور د کینسر اسپتال ته لاړ شې ته به دنیا ټوله دلته پرته ده هلته ورته 6 لکه راوړه 15 لکه راوړه 10 لکه راوړه
نو دا که په دې دې رو نه نیسي بچی دله رو نه نیسي نو په قبر کې به بیا څه کوې ظالمه ولې قبر کوې د مسلمان په کور کې خدای پیدا کړی پلار مسلمان مور مسلمانه چې سار پاسې نو الله اکبر اواز په دې غوږ اوري الله اکبر اواز په دې صرف د موټرګي د لاسه د پیسې د لاسه دومره تاپ کې قبر پیدا شو روجه پکې چا وی روسته ده روجه پکې خدای روسته ده قرآن روسته ده ای های دا مسلمان نه دی که په خولې ځان ته مسلمان وی مسلمان نه دی دا کافر دی که په خولې ځان ته مسلمان وی او داسې قسمه خبرې کوي چې رجوع پورې خاندي منځ پورې خندا کوي زما قسم په خدای دا منافق دی قسم مې راته وخوړ دا کافر دی دا منافق دی منځ پورې استهزا کول ټوقې ټقالې کول رجوع پورې ټوقې ټقالې کول رجوع ته سپک نظر کول منځ ته سپک کتل ورشه د دنیا تاریخ وګورئ که هغه ستا د هر مذهب سره تعلق لري د هر مسلک سره تعلق لري د هغوی نه تپوس وکړئ د ټولو د ځمکې د اسمان د پاسه ځمکې لپ د پاسه او د اسمان لاندې چې څومره عالمان دي مفتیان دي تپوس وکړه قرآن نه تپوس وکړه د پیغمبر د حدیث نه تپوس وکړه دا کافر دی چې منځ پورې خندا کوي منځ پورې ټوقې کوي منځ ته سپک ګوري روجې ته سپک ګوري په خدای قسم چې دا کافر دی روجې ته سپک ګوري او دا روجه پکې چا راوستی او د خدای روجې ته ساجت دی او د خدای منځ ته ساجت دی او دا منځ پکې چا راوستی دی های های خدایا دا کم دور را روان دی او کم دور کې دي خلق موږ مسلمانان یو چې مسلمان به هغې کې د خدای خبره به مني مسلمان به هغې چې د پیغمبر خبره به مني قرآن کې الله اعلان کړی دی ای د ایمان خاوندان ما ته وایي هلکه د ایمان خاوندان مونږ یو الحمدلله ای د ایمان خاوندان په تاسو مې روجې فرض کړي دي او دقه او دا او روجې مې په مخکې امتونو هم فرض کړي په یهودیانو هم روجې وي په عیسایانو هم روجې وي کما کتب علی الذین من قبلکم ستاسو نه مخکې چې څومره خلق تیر شوی دی په ټولو روجې دي په تاسو هم روجې دي صفت کې فرق دی منځ کې فرق د هغوی جدا طریقه وه د مانځه زما جدا طریقه ده د مانځه د کر کروندې لکه فرق شته که نشته دلته څوک یو شان کر کرونده کوي په امریکا کې بل شان کوي په پنجاب کې بل شان کر کرونده کوي دقه رنګې په کیفیت کې فرق شته هر امت ته الله کتلي منځ په ټولو دی روجه په ټولو ده زکات په ټولو دی حج په ټولو صدقه په ټولو ذکر په ټولو الله یادول په ټولو درود شریف د پیغمبر مبارک په مونږ او د نورو پیغمبرانو د امت په هغوی باندې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایاما څنګه دی لعلکم تتقون ایاما معدودات چې تاسو پرهیزګار جوړ شي تاسو د په زړه کې د خدای پاک یره پیدا شي ستاسو د بعضې څیزونو نه پرهیز راشي د خوراک نه پرهیز د څکلو نه پرهیز او د خواهشاتو نه پرهیز موږ وایو یا الله تا په موږ ډېر لوی احسان کړی دی پروردګار یا الله تا موږ مسلمانان پیدا کړي یا الله د مسلمان مور او پلار نه دی پیدا کړي یا الله پړه کې دلاله خپل مینه او د خپل حبیب مینه اچولې څوک چې هر څه وی وی به خدایه زه به تا راضي کوم او دا روژه به نیسم که خیر انشاءالله او طاقت به تا نه غواړم او راکې به دا خو لا دا میاشت ده چې زه وایم چې د کالو سر روژه م وه نو موږ به ورته خوشحاله او موږ به نیولې الله ته به هم خوشحالولې موږ به دا روژې نیول نو روژه یو بهترین عبادت دی رونو الله به خوشحالوی په دې میاشت کې الله به راضي کوی دا 11 میاشتې چې مو څه کړي دي دا به دله خدای په دې روژه کې معاف کوي مشهور حدیث دی ما بار بار ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې په منبر باندې کېناستو خپه مبارکې راوچته کړه وی آمین چې په دویمه پوړه یې خپه کېښوده وی آمین چې په دریمه کېناسته وی آمین حضور پاک په دریمه پوړه یې بره کېناسته ها صحابو ته تپوس وکړو الله رسوله مونږ خو دوا ونه لیده او ستا امین هم واورېد وی جبریل علیه السلام راغی زه چې لومبی پوړی ته وختم نو جبریل علیه السلام ووی های های چې د چا مور او پلار وي مور او پلار
او دې د مور او پلار داسې خدمت ونه کړي چې جنت پې وګټي نو خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي چې د خدای د رحمت نه لرې شي خو قهر او غضب دی ما وی امین اوس ګور چا دعا وکړه جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې مقربه فرشته ده امین په چا ویلی دی محمد مصطفی صلی الله نو چې دعا هغه کوي امین په حضور پاک وي او په جومات کې کوي واه واه نو دا به څنګه نه قبلېږي د مور او پلار به خدمت کوي داسې خدمت یې وکړي داسې چې جنت پې وګټئ په ډېر اسانه ګټلې کېږي چې کور ته لاړ شي مور او پلار ته مخامخ ودرېږه او مسکې شه ورته او خانده ورته دا دې هم ثواب وشو جنت ته وګټه مور او پلار له پخپو چاپي وکړه زور ولا وکړه جنت ته وګټه او که دوی دې رټي درنه خپئ او دا مخ درته وی نو دا بل ورته نیسه نوړی په خوله کې ورکوه وحي دې خیر دی بله ورکوه وحي دې بله ورکوه ډېرې خوارۍ مور او پلار دې بچو سره کوي په خدای مې قسم بوډا دی بوډا حرام پیدا کوي خو بچو لره وړي ورته پته ده چې آخرت مې ځان مې تباه کړ خو د بچو ته کتی نه شي چې زما دا بچي ښکلې صحتمند دی او دا خوشحاله د مرګ په غاړه دی بیا بچو له غم کوي کتی نه شي بچو ته خپل آخرت یې غرق او برباد کو خدای په لږ کې سوچي چې زما دا بچي خوشحاله ژوند نه ما نه پس تېر کړي د آخرت یې یېرې او بچي یاد او چې مري نو څه وایي ښځې ته څه وایي ښځې د وړو خیال ساته ګورې ښځې ته وایي د وړو خیال ساته او ښځه چې مري نو سړي ته څه وایي ای سړیه د دې ماشومان هغه ماشومان نه د بچو خاوندان د بچو خاوندان او ای سړیه د دې بچو د دې وړو ګورې خیال ساته زما والده صاحب الله دې وبخي چې کله وفات کېده په زه برایم بس ودو منو چې ورلم بیا خو وفات ولو یقین په خدای او کما هغه خویندو ته مې وی چې تکلیف شو وی مونږ ورته وی چې ورګه هغې ته اواز کو وی واړه د خوبه مو باسې الله واړه د خوبه مو باسې مور ته بیا دا بچي واړی پلار ته دا بچي واړی واړه وته که د بچو خاوندان مې نو واړه وته بچې ته دې کشرانو ته وایم چې د مور او پلار قدر وکړئ ډېر خیال یې وساتئ قرآن وایي زه نه وایم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف هم ورته مه وایه اف رټی هم مه وقل لهما قولا کریما چې د چا مور او پلار وي د خدای نعمت دی وګڼي چې دا نعمت دی او که د چا مور او پلار قبر لیدی دعا ورته کوئ ذکر کوئ دعا ورته بخئ تلاوت کوئ ورته بخئ صدقه کوئ ورته بخئ مور او پلار مه خفه کوئ داسې مخلوق مې لیدلی چې مور یې د کوره ایستې ده او داسې مخلوق مې لیدلی چې پلار یې شړلی د کوره ایستې دی ولې ته ماشوم نه لوی کړی تا له خوله کې نوړی نه ده درکړی ته نه لمبولې ته نه پاک کړی تا صفایي یې نه ده کړې ستا تربیت یې نه دی کړی او داسې مور او پلار هم شته داسې بچي هم شته چې مور او پلار په حرم کې مې کتلي دي په شاګردۍ او طواف کې تاویږي او داسې مې ملي چې مور او پلار په کرسۍ کېنولي او طواف پې کوي او داسې مې لیدلی دي چې خپلو بچو د خولې نه روزي راوباسي او مور پلار نه ورکوي او داسې ظالمان هم شته وایي ما پلار داسې مور داسې او ما رټي هغه بل زوی خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو به یې ځکه خوښي چې هغه به یې قدر کوي ته به یې قدر نه کوي ته به یې عزت نه کوي مجبوری که نه بعضې مور او پلار د یو بچي نه مجبوری مه کوئ د خپل او یاد وساتئ که مور او پلار سره څنګه وکړل چې در نه پیدا دی هغسې به سره کوي وی نه کړل او زه جمدې هم راشئ ما ته وایه ملا دروغ دې ویل نو حضور پاک فرمایي چې جبریل علیه السلام دا خیره وکړه چې مور او پلار یې جمدي وي او دې پې ځان جنت ته ونه رسوي خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین او بیا چې کله په دویمه پوړۍ قدم کېښود
وی چې ستا نوم څوک واخلي او درود شریف یې ونه وایي خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ما وی امین زمارونو زموږ د ښکلي پیغمبر په موږ ډېر احسانات دي قسم په خدای دا زموږ ایمان د هغه د برکت دی دا زموږ دین د هغه د برکت نه دی په قرآن موږ حضور پاک پوه کړي الله خو صرف دومره ویلي چې اقیموا الصلات